بسم الله الرحمن الرحيم إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون مضمون د تسلی شروع په مخکینی آیات کې تسلی ورکړه داعیله چې دا زدیان دي او عنادیان دي کار قسمه معجزه او نه خدای اویني نو دای ایمان نه راوړي او د زور ایمان دا الله رب العزت مطلوب نه دی. په دې آیات کریمه کې شرط د قبل اولو او د استجابت هغه ذکر کوي. د قبل اولو او د استجابت شرط هغه ذکر کوي چې قبل اول هغه څوک کول شي چې دا غي ضمیر بیدار وي او پای کې طلب او انابت وي. طلب او انابت وي نو هغه خلق قبل اول کول شي او چې د چا ضمیر بیدار نه وي نو هغه کې قبولیت نوي او چې کله په مرګ سره او د الله رب العزت او درېدو سره د دې ضمیر بیدار شي نو هغه وخت بیا منل فائدہ نه کوي. د آیات کریمه کې چې د چا ضمیر مړوي ضمیر د چا مړوي او ودوي د الله رب العزت د دین او د توحید طلب پاغی کې نوي نو هغه نه تعبیر په مړو سره وکړو. موتا مړو سره ته نه تعبیر کو مړو سره ته نه تعبیر کو باندې په مړو باندې حساب کړل په مړو باندې حساب کړل نو چې چا کې انابت وي او د هغې ضمیر بیدار وي نو هغې ته قرآن کریم ژوندي وویل چې دا ژوندي دي نو موت او حیات یو دا ظاهری دی چې منګه او تاسو وینو چې سړی دنیا کې ګرځي ژوندې وي دې ته منګه ژوندې وایو او چې د چا نه ساوځي هغه مړ شي او د دنیا نه لاړ شي
د دنیا نه لاړ شي دا ظاهری موت او حیات دي. دویم قسم دا چې کوم د دنیا په ژوند دي نو پدې کې ځنې مړی شتا ځنې مړی به کېشتا دی ظاهرا هغه ژوندۍ وي خو هغه د دننه نه مړ وي. کم کافر چې زدی دی هټ ډرم دی او طلب د حق پاغه کې نشتا انابت نشتا نو هغه مړ دی. او چې چا کې طلب د حق وی او انابت وی نو هغه پشان د ژوندو دی او هغه باطینی ژوند دی دا هغه ضمیر ژوند دی. دویم چې چا حق په نه مانا اورادی کو نو هغه مړ دی. او چې چا حق ومانه او قبول کو نو هغه ژوند دی. درم چې چاته معرفت د الله حاصل شو مسلمانو او معرفت د الله وتعالى حاصل شو الله او پیژاند نو هغه ژوند دی. او چې چاته معرفت د الله ملاو نشو نو هغه مړ دی. نو علم او معرفت حیات ته او جهل ناپوهتیا چې دا نو مرګ دی. چاته چې محبت د الله ملاو شو نو هغه ژوند دی. او څوک چې د الله د محبت نه محروم شو دا هغه ضمیر مړ دی. قرآن او حدیث اصل حیات او موت هغه د روح حسابي او د روح دنیا کې خپل کمالات دي خپل اوصاف دي چې کله په روح باندې نفسانی خواہشات غالب شو او روح هغه کمالات حاصل نکړل چې کم حاصل اول پکارو نو داغه زړه او داغه قلب دا مړ شو او چې کله روح د نفسانی خواہشاتو د غلبې نه بچ شو د نفسانی خواہشاتو غلبه پیرانله غلبه د نفسانی خواہشاتو هغه پیرانله او داغه نه بچ شو او خپل کمالات حاصل کړل که مکمل حاصل کړل نو حیات کامل وته ملاو شو.
او کدا سنا حاصل کړل نو بیا هم د مرګ نه بچ شو د مرګ نه بچ شو نو د روح او د قلب د ټولو نه اولنې صفت هغه شوق او انابت ته په طرف د الله باندې شوق او انابت ته په طرف د الله رب العزت باندې دا د زړه او د روح اولنې صفت ته او اولنې پونای ده چا انابت الی الله او شوق الی الله دے دا الله رب العزت په طرف باندې شوق او دا الله رب العزت په طرف انابت دا ټول کمالات او دروازه وا چې د چانه دا پاتې شو او د دینه محروم شو د دینه محروم شو هغه د هر څه نه محروم شو د هر څه نه محروم شو ادا مکمل مړ دی د ضمیر مړ دی دلی بینا کا کر خدا سے سوال کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دلی بینا کا کر خدا سے سوال کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں دل زندہ تو نہ مر جائے کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے بس که ضمیر وفات شو او انابت پکې را نه غي بدل بیا هیڅ فائدہ نه ورکي دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک نہ تیری ضرب ہے کاری نہ میری ضرب ہے کاری چې زړه ودی نو بیا هیڅ فائدہ نه کوي او چې ضمیر بیداری په یو آیاتم بدل شي او چې ضمیر ودی نو دیر سپاره قرآن و تخلاص کا او څه فائدہ نه کوي دا د زړه ولنې صفاتو شاغد انابت الى الله الاخبات الى الله چې الله رب العزت طرف ته شوق او الله رب العزت طرف ته طلب او د تک اراده چې کله او بنده کې داراله هغه یو بیان هر یو آیات او شوق باندې اوري په شوق اوري په محبت باندې اوري چې دا مال فائدہ را کی او زب خپل مولا طرف ته ورسم هغه طرف ته روان شم او چې کله انابت نوي طلب نوي ودا ژوندو کې مړ دی ژوندو کې مړ دی د ژوندوم بلا مخبري وي یواز د مړو مخبري نه وي
چې کوم ځایونو کې او کوم تعلیمونو سره د بنده ضمیر د الله تر طرف ته ود کول شي او هغه د الله رب العزت د طرف نه غفلت سیوا کوي چې بنده د الله تر طرف نه غافل شي او د الله طرف پاتې شي دا غزا او دا تعلیم د ژوندو مقبره ده کاغه کالج وی که یونیورسيټي وی کاغه مدرسه وی که هسپتال وی او چې کله سړی د الله نه غافل کی او د الله په جانب او د الله په طرف شوق نه پیدا کیږي او رس تر رضا دے دا اللہ نا غافل کیگی او داغا سڑے مڑ دے او داغا تعلیم دمڑو منتر دے او داغا زائی چی دے ندا دمڑو قبرستان دے جواندو قبرستان دے ظاہر کی جواندی خکاری اور دن آغی مڑدی ضمیرونه تباہ دي ضمیرونه تباہ دي دیو جنا کوشش پکاروي یو سړی د دنیا فضای کې غافل وي دا دومره د افسوس خبره نه ده ځکه غزای د غفلت ته دا غزای د غفلت ته یو سړی په مدرسه کې غافل وي دا ډیره د بدبختۍ خبره ده او بیا دې خوش قسمت هغه دی چې په ماحول د دنیا کې هغه بیدار دی د دنیا ماحول وي هغه به کې بیدار وي دا الله رب العزت د حکم نه غافل نه وي او دا الله رب العزت د طرف نه غافل نه وي کالج یونیورسيټي پاغي کی وی او پاغي کې شوق ال الله وی دا الله د دین جذبه وی پکې دا الله په طرف بیدار وی او دا الله رب العزت خبره زړه جذب کوي واپس کوي نه زړه د الله خبره اخلي ټکراوي نه او بدبخت دی هغه څوک چې په دینی ماحول کې وي او دا غزړو د الله خبره ټکراو کی دا الله رب العزت د محبت خبره او دا الله ر تعلق خبره هغه ټکراو کی په دې یو آیات کریمه کې ژوندۍ او مړی ذکر کړي چې په ژوندو کې ژوندې هغه دی چې دا غزل کې انابتو او خبره به جذب کوله ټکراوله به نه چې به واورېدا نو تیرا به کړه او زړه سره زړه به اوس کله خبره او پاندامونو باندې وزرغونه شو دا ژوندې دی اصل او مړ هغه دی چا خبره ټکراوي انابت او شوق پکې نشتا چې خبره کین واپس دل درکې وړ مانګي وی ټکراوي کی اما کی خپل ډيري دي فما باندې بل نخيجي قلوبنا غلف فرحوا بما عندهم من العلم فما وینوي نخيجي بداشته مې ذکرې دارا لړېږي دي خبره ټکراو کی او ورتاوي کی
انما يستجيب الذين يسمعون یقینا منی هغه کسان چې اوري او مړي با پورته کوي الله. دې څه مطلب دی؟ منی هغه کسان چې اوري او مړي با الله قیامت پر اسپاسي. ویسا شیخ صاحب رحمه الله تعالی با د نظم الدرر په حواله معنا کوله چې اولنۍ جمله کې احیا پڑھتے انما يستجيب الاحياء او په دویمه جمله کې لا يسمعون پڑھتے. تلخیص کې ورته تاسو صنعت احتباق وایي. نو صنعت احتباق یا صنعت احتیاق نو آیات به کامل شي. انما يستجيب الاحياء الذين يسمعون یقینا من ژوندۍ هغه کسان چې اوري. ژوندۍ چای کې نابتی او اوري نو منی جذبی کی. والموتى او مړی اورینا والموتى لا يسمعون او مړی ناوري. یبعثهم الله پدې دنیا د دای خبره ناوري او د انقلاباتو نه متاثر کیږي ځکه انابت پکې نشتا. د انقلاباتو نه متاثر کیږي. الله به حالات راولي او دا حالاتو نه فائدہ نه علي. نو دا مړه ده خبره نه اوري چې د قیامت پر ورځ الله پورته کی او الله لاله شي. نبی اب اومنی خواب کیا ہو جب چڑیا چپ گئی کھیت اسے صفائدہ شوا آغا وقت کے مانل فائدہ نہ کی مانلو فائدہ کول دنیا کی او دنیا په دنیا کې دې مړو فائدہ نه کولا چې چا کې نابتو داغه نه بچواندو تعبیر کو او داغه اوریدل فائدہ من شو چې چا کې نابت نو هغه ته مړو وایل مړې وته وایل جلالین ذکر کړی وی شبههم فی عدم السماع وی مړو سره ولا تشبیه ورکړه په ناوریدلو کې لکه څنګه چې مړی ناوري دغه شانته دای کافر ناوري فرق صرف دومره دی چې مړی د سره ناوري او کافر واوري خو فائدہ نه اخلي چغه او سوري واوري فاوله څه فائدہ ورنکي دا اوریدل چې فائدہ به مرتب نشوا دا سیدی لکنا اوریدل انما يستجيب الذين يسمعون یقینا من یا کسان استجابت یو جوابی یو استجابتی جواب ضروری نه دا چې د سوال مطابق دی وی کله په نعم سره وی او کله په لا سره وی سوال شي او کله جواب نعم سره او کله لا سره کله مطابق وی او کله مطابق نوی او استجابت چا بالکل موافق د سوالی چې څنګه غوښتنه شي یا قشانتی جواب ورکي
نو دینه چې څنګه مطالبه کیږي نو هغه شان جواب ورکړي چې چا زړه کې انابت او طلب د حق چې آیات کریمه کې د دینه څنګه مطالبه وشي او د هغه په شان ته کار کوي 100% داغه نه خلاف نه کوي مانی خبره تیر کی او په اندامونو باندې ښکار شي انما يستجيب الذين يسمعون یقینا قبلی او منی ژوندیا کسان چې غي اوري والموت او مړی چې دي اوري نه انابت پکې نشتا یاره ولا ورکی یا باسوم الله را پورتبکی الله رب العزت دیلرا یا باسوم الله را پورتبکی الله رب العزت دیلرا ثم الیه یرجعون بیا با آغی اللہ تو واپس کړی شي آوا تیرا تپوس کئی سوال او جواب بو سره کیږي ثم الیه یرجعون بیا با آغی اللہ تو واپس کړی شي دی واخ